دغه سیټ ته د قضا عمرۍ په نوم د کم غټ پیکیج د بیلمازانو دپاره چې تاسو ته ښکاري په سوشل میډیا باندې به تاسو هم ډېر کتلی وي د رمضان المبارک دغه اخیرنۍ جمعه چې کله رانږدې شي نو په سوشل میډیا باندې د قضا عمرۍ په نوم باندې دغه یو غټ پیکیج د بیلمازانو پلیتانو دپاره چې په ټول کال کې هغه الله ته سجده نه لګوي په دې اخري ورځو کې به دغه مبتدعین دغه بدعتیان دغه پیکیج راوباسي او په تیزۍ سره به یې شیر کوي. ما ته هم ډېرو ملګرو راولېږلو ما چې کله پړاو کړو نو په هغې کې ناشنا قسم ته خبرې لیکلې وې او دی پکې لیکلي وو چې یاره د رمضان مبارک د کومه اخرنۍ جمعه چې رانږدې شي یا د اخرنۍ جمعه راشي په دغه ورځ باندې به په دې طریقه باندې څه خاص قسم نوافل دي دا به وکئ نو په دې سره به الله رب العزت د تیرو اویا کالو یا د 200 میاشتو څه ناشنا خبرې لیکلې وي چې دا ستاسو څومره منځونه قضا شوي د ټول عمر دا به چې دی سره الله رب العزت معاف کړي او دغه د اخرنۍ جمعې جمعة الوداع چې دا کم د رمضان مبارک اخرنۍ جمعه ده په دې باندې چې تاسو دا کوم منځونه وکئ دا به د تیرو قضا شوو منځونو کفاره شي. الله اکبر. دا چرته په کوم ځای کې راغلی دي؟ په حدیثو مبارکو کې نشته، په اجماع د امت کې نشته، چرته کې د فقهاو نه ثابت روایت نه دی. نو بیا د کوم ځای نه دا راغله؟ دا یو عظیم بدعت دی په دغه اخرنۍ جمعه چې کیږي. د دې نه مسلمانانو ورونو ځان به ساتئ. مونځ یو داسې عبادت دی دا یاد ساتئ دا په توبې سره هم نه معاف کیږي او منځ د الله رب العزت په خپل وخت باندې چې دا فرض کړی دی. قرآن کې الله فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا. و بېشکه دا منځ چې دا په مؤمنانو باندې الله رب العزت چې دی په خپل مقرره وخت باندې فرض کړی دی. بیا حدیث مبارک کې راځي چې کله بخاري شریف حدیث دی چې کله یو مسلمان نه منځ قضا شو یا ته هیر شو یا اوده پاتې شو نو بیا چې کله دته وریاد شو بیا به په مناسب وخت سره د دغې منځ قضا راګرځئ. منځ په معافۍ سره نه چې دی دا نه معاف کیږي. او بیا تاسو دې خبرې ته سوچ کوئ عقلا دا خبره د انسان عقل دا خبره نه قبلی چې یاره مونږ او تاسو په دې دنیوي معاملاتو کې داسې چېرته کیدی شي چې یو سړی مونږ ته 1 لک روپۍ راکړي، مثال قرض راکړي یا چې هر څنګه وي که نه 1 لک روپۍ راکړي، بیا د هغې په بدله کې که مونږ او تاسو هغه ته 10 روپۍ یا 100 روپۍ ورکو او ورته ووایو چې یاره بس دا واخله دا د هغې 1 لک روپو کفاره شو په دې باندې ما معاف کړه، مونږ معاف کړي بالکل به هم نه معاف کوي. به وایي چې 1 لک مې درکړي 1 لک به پوره راکړې. بیا ته الله رب العزت ته څنګه په دې باندې دوکه ورکړې چې ټول عمر ته الله ته سجده مه لګوه، د الله منځونه فرض منځونه چې الله فرض کړي دي دا مه کوه، بیا په اخرنۍ جمعه باندې دغه یو 100 رکعته منځ وکړه دغه بدعت وکړه په دې باندې به الله تا معاف کړي. هیڅ کله دې الله نه معاف کوي. مسلمانان ورونو دغه خبرې اترې چې دي دا ډېرې ضروري دي او دا یو عظیم بدعت دی. د دې نه ځان وساتئ. تاسو هم په سوشل میډیا باندې ډېر راغلي، ما ته هم ډېرو ملګرو را شیر کړو را سینډ یې کړو نو ما ویل چې په دې باندې اوس خبرو وکړو. داسې نه چې زموږ په دې کتونکو کې څوک داسې وي چې هغه هم راشي قضا عمرې وکړي او د خپل منځونه ځان له معاف کړي. معافي نشته دا یاد ساتئ. ښه د یو منځ به در سره الله رب العزت حساب کوي دا یاد وساتئ. منځ چې دی دا ډېر اهم عبادت دی، دا فرض عبادت دی د الله د طرف نه، دا په داسې اسانه باندې نه معاف کیږي. نو لہذا د دغه څیز نه ځان ساتئ. دا بدعت دی او د بدعت مبارک حدیث مبارک کې راځي کل بدعة ضلاله، هر یو بدعت چې دی دا ګمراهي ده او وکل ضلالة فی النار او هر یو ګمراهي چې ده دا به دا جهنم ته رسوي، د جهنم اور ته به دې رسوي. نو الله رب العزت دې د دغې عظیم بدعت نه مونږ محفوظ وساتي او کوم منځونه چې درنه قضا شوي دي څومره منځونه تاسو نه په خپله زندګۍ کې قضا شوي دي نو په مناسب وخت باندې یو ځان ته رایادوه او کوئ. په دې قضا عمرۍ باندې خلاصۍ نشته دی. نو ډېره ضروري وه په دغه موضوع باندې خبرې اترې کول. کوشش وکړئ په دې باندې خپله هم عمل وکړئ او نورو مسلمانانو ملګرو سره هم ضرور شیر کړئ تر څو پورې چې دغه جمعه را رسیږي د اخرنۍ جمعه چې کومه سبا بله را رسیږي د دې نه مخکې تاسو دغه پیغام چې دی ډېرو علماو په دې باندې خبرې کړي. کوشش وکړئ دغه پیغام چې دی دا عام کړئ، دا مخکې شیر کړئ، هر مسلمان ته ور ورسوئ چې د دغې عظیم بدعت نه بچ شي. او دغه دا یو خبره نوټ کړئ چې دا قسم ته پوسټونه کول او دا د قضا عمرۍ په نوم باندې یو ټرینډ چلول په دې ورځو کې دا ګوره ډېر غټ نقصان کوي. دا د بالمازه چې څومره پلید خلک دي د مونځ نه باغي د الله نه باغي دا د دې دپاره لارې کولاول دي. اوس هر سړی به منځونه قضا کوي په خپله زندګۍ کې مونځ به نه کوي، مونځ به پرېږدي او بیا چې کله د رمضان مبارک د اخرنۍ جمعه را رسېږي بیا به ودرېږي یو 100 رکعته خاص قسم ته مونځ او نفل به کوي. وایي به چېرې په دې باندې به الله ما معاف کړي. نو دا دې دپاره لارې کولاول دي او لاره ورته صفا کول دي چې بس تاسو یو خو بالمازه خو هسې مونځ نه کوئ، هغې دپاره خو هسې ته لاره صفا کوئ، لاره کولاوئ. خو چې دا کم پاک خلک دی او مونځونه کوي څه ناڅه دی به هم بس بیا دا سوچ کوي یاره چې راشه یو مونځ قضا که بل مونځ قضا که بل مونځ قضا که بس بیا به اخره کې کوو که نه.